اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس خبرې کیږي. د کورونا وایرس چې په ټوله دنیا یې په خپل لپیټ کې اغستې ده، د هغې د لاسه په زرګونو خلک مړه شو. د نن حساب دا دی چې تقریبا 14,000 کسان د دې د لاسه مړه شو. د کورونا وایرس دا چې یوه نوې بیماري ده، د چین نه شروع شوې او اوس په تقریبا په 188 ملکونو کې خوره شوې ده. د دې د ډاکټرانو مطابق، د هیلث ایکسپرټ مطابق، د WHO مطابق د دې نه د خلاصېدو د یوه ذریعه ده چې احتیاط کې. په احتیاط کولو کې ډېر شي خبرې نورې دي، خو یوه خبره پکې دا ده چې لاسونه به ډېر زیات په ښه طریقه باندې انځئ او پاک ساتئ، او ځکه چې دا بیماري چې دا د لاس د ټچ نه یا لاس چې خولې ته یا پوزې ته وروړي د دې نه خورېږي. د دې دپاره ډاکټرانو دا هم ویلي چې په کوم ځای کې اوبه نه یا صابون نه وي نو تاسو سینیټایزر استعمالوئ. خو د بده مرغه زموږ بدقسمتي دا ده چې په دې زموږ په ملک کې چې کم شي ضرورت پرې راپېښ شي، هغه یا خو ورک شي یا ډېر زیات ګران شي. نن زه چونکې بازار ته لاړم، ما سینیټایزر راغستل، نو یو وړوکی غوندې دونه غوندې بوتل هغه ما ته په 400 روپۍ میلاو شو. نو بیا زموږ ملګرو راته وویل چې یاره اخلې سله خو په خپله یې جوړ کړه. نو دا زما ذهن ته دا خیال راغی چې ټیک ته چې زه دا سامان راوالم خو چې ستاسو سره هم شریک کړم. نو دا مختلف څیزونه دي، دا تاسو ته زه اوس وایم چې دا ما په بازار کې راواغستل او د دې دا به ډېر زیات ارزان مونږ ته پرېوځي. په دې کې اولنی شی دا دی چې هغه سپیرټ دی، میتایلیټډ سپیرټ دې ته ویلی کېږي. دا خلک اکثر ډېر زیات په دې دوکانونو کې ملاویږي، په میډیکل سټورو کې ملاویږي. دا په 20-25 روپۍ باندې دا یو بوتل دی او د دې نه ډېر زیات جوړیږي. بیا زموږ سره په دې کې ګلیسرین هم خلک استعمالوي چې دا د لاسو دپاره ډېر زیات ښه شی دی. دریم په دې کې خلک الوویرا استعمالوي. دا یو که دې خیال کړی شین بوټی داسې وي لکه څنګه چې دا بوتل دی. دا د سکین دپاره ډېر ښه شی دی او دا جراثیم کش هم دي. نو دا به پکې موږ استعمالو، نیمبو به پکې استعمالو. د دې د چونکې سپیرټ چې دا ډېر زیات تارخی یا د دې بینی، نو د هغې بین ختمولو دپاره یو نیمبو یا لږ عرق ګلاب به استعمالو. د دې سره که فرض کا تاسو ته وایټامین ای کیپسول میلاویږي نو یو کیپسول به هم په دې کې موږ شاملو. د دې نه چې موږ کم سینیټایزر جوړ کړو دا د WHO چې کم پروتوکول دی د هغې مطابق دي او دا به بالکل پیور او دا به ډېر زیات ښه طریقې باندې کار کوي. نو راځئ چې دا سینیټایزر موږ جوړو، تاسو هم وینئ او زه وایم چې یاره د اغستو نه ښه دا ده چې تاسو ځان له په بازار کې دا سامان راولئ او دا کوئ. دا نیم ډبی به موږ استعمالو بوتل دا سپیرټ. ټیک شو. بیا د دې سره دویم خبره دا ده چې الوویرا د دې په څونه چې تاسو سپیرټ اچولي د هغې په نیمه باندې موږ په دې کې دغه دا الوویرا استعمالو. د دې سره به دوه خبرې وشي. یو خو به د دې دغه چې دی دا تکنس په دې کې راشي، لکه دا به لږ دغه شي زیات نروبوالی به ختم شي. دا ومږلی شو، دا به د لږ ښه ښکلی مونږ دغه کړو. او د دې سره به د نیمبو نیم نیمبو چې دی دا مونږ واچوو، نو د دې سره به د دې اخري دا فایده وشي چې د دې هغه تریخوالی به ختم شي. د دې نه به دا زړي لر کړو. ټیک شو. سینیټایزر د میډیکل دغه مطابق دا هم زموږ سره سینیټایزر زبردست تیار شو. خو ښه خبره دا ده چې په دې کې مونږ یو ګلیسرین لږ غوندې یو چمچ ګلیسرین واچو. دا ګلیسرین هم دا خلک استعمالوي د سکین دپاره، د صفا ساتلو دپاره، د مختلف فایدې دي د ګلیسرینو. او ورسره به یو دغه مونږ عرق ګلاب چې دا خوشبو د خوشبو دپاره دا زموږ سره زبردست قسمه سینیټایزر جوړ شو. او که فرض که څوک پکې
ډیټال چې نو هم فایده ده خو دا دغه نه کوي او ما تاسو ته ویلو چې وایټامین ای یو کیپسول پکې ور واچوئ نو دا د سکین لپاره دغه دپاره ډېر زیات ضروري دي ډېر ښه شی دی دا په قینچۍ به کټ کړي او دا به تو داسې ور واچو نو وایټامین ای اسیم یو دا به ترې لږ کړو دا اوس زموږ سره یو زبردست قسم سینیټایزر استعمال شو د WHO د پروتوکول مطابق او دا چې څونه اوس ما جوړ کړو دا یو تقریبا دا به تاسو سره په بازار کې میلاویږي د 400 روپو خو په دې باندې راله ټوله خرچه تقریبا 20 روپۍ به تقریبا خرچه راغلي دې کې تاسو ډېر په اسانه باندې استعمالولی شئ دا د طریقه هم د لاسونو انځلو یا کومه چې تاسو د ډاکټرانو ښوولي ده دا بالکل په حقه طریقه باندې به یې دغه کوي دا اوس وګوره زبردست قسمه دا جراثیم کش وس تاسو د دې نه بعد چې تاسو کله لاس په دې باندې ماته ووایئ چې یاره غوړ کوي یا وینځئ نو دا بیا که تاسو خولې له ور وړئ هر څه وړئ نو د دې جراثیمو یا د کورونا نه به تاسو محفوظ دي نو زه دا یم چې یاره ډېر په اسانه په 20 25 روپۍ باندې تاسو سینیټایزر ځان له جوړولی شئ او د بازار د ګران سینیټایزر د اخیستو نه به محفوظ یې نو زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او تاسو به د دې عمل وکړئ مننه